لکه ډران سبا چې کوم ډیر رواني د غیر لپاره یو څو شرایط مقرر کړي دي. خوش خبري دا ده چې دې کې موږ انعامونه یې خېدي چې کچرته دا سیزونه په دې کې دا به جواز لري، دا کچرته نه نو دا بیا چې کوم دی د سود او د قمار او جواري طرف ته چې کوم دی هغې طرف ته هغه دي. انعام پکې موټر سایکل دی او د ټولو نه وړوکی انعام پکې سري دي، ترماس دی، واشنګ ماشین دی پکې. دا که زه سودا کوم زه راغلم زه به سودا وکړم نو سودا د 100 روپو کوم چې زه دې ته اهل شم چې زه انعام والم. یاره چې دا خو چې د 5000 روپو موږ دغه یې او که ستاسو په ویډیو باندې زموږ سټور ته څوک راغلی نو هغه لپاره 3500 روپۍ. نسته روډ رنګ روډ چوکۍ سره چې کوم ځای کې امداد الحق سپر سٹور دی. امداد الحق سپر سٹور کې چې کوم اوس نیو ایټمز راغلي دي دی اپګریډ کو پای کې څه ایټمز دي هغې په حوالې سره د هغې نه تپوس کوو. بل دې دلته یو داسې شرعي لحاظ سره صحیح یو قراندازي سیستم سٹارټ کړی دی چې پای کې موټر سایکل تقریبا 16 انعامات دي. نو 16 انعامات چې کوم دي هغه به هم د هغه نه ورو چې څه دي او بل دلته چې دي کوم د انعامات ورکوي دا په کم شرایطو باندې ورکوي. دا د روزمره زندګۍ سیزونه چې کوم دي دا د استعمال دي او یا که فرض کړه چا سودا ضرورت نه او د دې نه واپس هغه سودا دې ته واپس کوي نو دې به هغې باره کې څه وایي. زموږ په امداد الحق سپر سټور کې دې کې موږ سره چینی مساله غوړي لا ښه معیاري او ښه شی تاسو ته ملاویږي. ما په ویډیو باندې فرض کړه دې ویډیو نو سکرین شاټ یې ځان سره سیو کړله او دا یې راوړله تعالی نو هغې به صحیح ته بیا ووایي چې 5000 روپو سودا وکړي هغه ته به یو کوپن ملاویږي. که چېرې ستاسو پرې ویډیو باندې راغی نو هغه ته به 2 کوپنه ملاویږي او بله سودا به ورته 3500 روپو سودا چې وکړي 2 کوپن به ورته ملاویږي. نسته روډ رنګ روډ چوک پولیس دی زموږ د چمتار چوکۍ ته مخامخ دا زموږ د امداد الحق سپر سټور دی. نازګل صاحب ما ستاسو په دغه کې یو د خپلو معزز کسټمرو په دغه کې یو خبره بله راوستله چې دا خبره دی یو سړی ما ته ډېر کسان وایي تاسو پیسې سي وایي یا به شي سي وایي انشاءالله داسې څه خبره به نه وي. 1 روپۍ اول د خیر بار مارکیټ کې تپوس کوي اینه پس ترې راځي موږ نه فرض کړه غوړي مارکیټ کې په 500 روپۍ دی نو هغه 500 روپۍ به دې ته تاسیس ورکړي او ایکسټرا به ورته انعام دپاره بیل اهل کېږي. انشاءالله زه به کوشش کوم چې بار په 500 روپۍ 490 روپۍ انشاءالله ریټ په لکه کم چلے. فرض کا دې دا خبره کوي چې غوړي تاسو ته په 500 روپۍ باندې ملاویږي په بار په عام دکان کې نو دلته په امداد سپر سټور کې به عمره غوړي ته په 490 لکه 10 روپۍ ریلیف ته دام راځي هغه به ملاویږي. نو کم ملګري چې خواهشمند دي یا دلته راتلل غواړي په دغه نمبر تاسو رابطه کولی شئ. روډ چوکۍ ده دې سره مخامخ د دې دکان دی دې ته راتګ کولی شئ او ډېر بې شبهه انعامات چې کوم دي هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. عبدالوهاب نوم دی او د علوم حقاني نه فراغت شوی دی 12 کاله مې درس وشو. لومړی شرط په دې کې دا دی چې کومه سودا کوم کسان اخلي چې دغه سودا دا مقصود بذات وي مطلب هغه سړی د روزمره استعمال لپاره چې کوم دی هغه اخلي داسې نه چې صرف د دې د وجې نه اخلي چې یاره زما پرې ډرا کې دې کې زما حصه راشي بلکې هغه بذات خود دغه سودا مقصود وي. یو خبره. دویمه خبره دا چې کوم کس مالک دا سودا خرڅوي نو دا سودا به دا ردي سودا به نه وي د دې دا به لکه مطلب صفا سودای صحیح د روزمره او صحیح استعمال سودا وي. بل د دې ریټ به د مارکیټ د ریټ مطابق وي د هغې نه به زیات چې کوم دی هغه نه وي دا په انعام حاصلولو دپاره سړی د هغه انعام قیمت په دې سودا کې چې کوم دی هغه وباسي داسې به نه وي صحیح ده. بل دغه د انعام چې کوم ورکوي د دې لپاره چې کوم یو حد مقرر مثال په طور باندې چې یاره زما دومره سودا واخیستله زه به دومره چې کوم دی بیا دې موږ سره چې کوم دی د هغې حقدار دي انعام اخیستلو. نو مثال په طور باندې دا مارکیټ ته یو دي انعام کسان چې کوم دی دلته راتلل او په زرګونو کسانو سودا واخیستل نو زرګونو کسانو ته سړی ټولو ته انعام ورکول دا ګران دي. د هغې لپاره چې کوم دی یو شرط یو حد چې کوم دی هغې خیر چې دومره سودا یې واخیستله موږ به ورته ورکوو. نو بیا هر سړي ته سړی انعام نشي ورکولی قراندازۍ کې به دغه نوم راوځي نو کوم سړی نو دې وجې نه قراندازي هغې ته مقرر کړې ده لکه ټولو ته خو نشي ورکوي یو کس ته به ورکوي. نو د کوم کس چې سودا اخلي د هغه به سودا مقصود بذاتي کوم کس له چې انعام ورکوي نو دغه سړی به د دې قانوني طور باندې د دې انعام ځان مالک نه ګرځي چې زه خامخا د دې مالک مالک د طرف نه بچ دا به هغه ته یو انعام وي بس هغه به اخلي. بله خبره دوی پکې بله خبره دا کړې ده چې کومه سودا زموږ نه چا واخیستله او هغه سودا د هغوی نه وه خوښه نو هغه سودا چې کوم دی موږ ته واپس راوړي موږ به دوی ته چې کوم دی هغه ورکوو. سودا تاسو کوم دی ټوله وکتله که سودا معیار صحیح نه و او د مارکیټ مطابق ریټ نه و نو دوی به خپل هم دا دعوه کوي چې لکه موږ هغه شانتې چلو
او که نه ناودي وي به سړی درته واپس بیا راوړي چې دې کې غلط څه نشته. نور کوم کسان چې ویډیو ګوري فقهای علمای هغوی په کمنټس کې راشي دا دې وګوري که دا غلط وي بس بالکل چې کوم دی هغه دې بیا ولاړ شي فتوا دې راوړي او امداد هم دا خبره کوي که ما ته چا وویل چې دا څیز غلط دی زه به بالکل نه کوم زما سودار دومره وخت نه کار روان دی بیا به م روان وي. نثار جی نوم دی د رنګ روډ چوک کې اوسېږم دلته مې کور دی او امداد سپر سټور ته راغلی ما دلته سودا کومه کور کې وی چې یاره لکه بس دا سودا مودا په کار ده نو رالم نو دلته چې کوم دی نو لکه ما چې معلومات وکړو نو بار او د دوی په ریټ کې ډېر فرق دی د دوی ریټ کم از کم 10-20 روپۍ فرق دی. زه راغلی ما د 10,000 روپو سودا وکړله او کیدای شي چې موټر سایکل هم راته انعام کې راکړي او بله خبره داسې ده تاسو ته هم لکه دا درخواست دی چې مهرباني وکړئ دلته راشئ سودا وګورئ سودا 1 نمبر ده فرش سودا به تاسو ته میلاویږي ښه سودا به درته میلاویږي او په ریټ به درته میلاویږي. خو سودا هم د دې ځای نه وړمه خو دا یو چونکې د امداد دپاره زه خبره نه کوم د امداد ټوله سودا بهترینه ده هغه که هر یو څیز دی خو د افسوس خبره دا ده زما دپاره چې ما له کوپن نه راکوي زه ورته د تېرو 10 ورځو نه لګیا یم چې بهی زما کوپن راکړه ځکه چې تاسو خو زما ریګولر کاته چلېږي وایي نه وایي ته خو زموږ نه مخکې نه دغه کسټمر یې خو دا اوس بهترین اقدام دی ځکه چې سودا هر سړی کوي دا د ضرورت سامان دی نو چې هر سړی سودا کوي نو دلته به ورسره چې کوم دی هو سکتا ہے انعام هم میلاو شي او بل اختر را روان دی انشاءالله نو چې څومره ملګري دي دلته د سودا وکړي ځکه چې دلته سودا هم زه خو په خپله اینم او کور ته وړم دلته سودا ټیک ده د دې خبرې زه ګواه یم. زمونږ چې کوم کار دی کوم دغه دی دا هم شروع کړی دی نو دا د دې نورو ملګرو چې کوم لکې ډرا یا دغه شروع کړی دی د هغې نه زمونږ دا کار مختلف دی. مونږ له یو ملګری راغللی سودا یې وکړله هر یو څیز یې مونږ سره واغېستو وړې واغېستل غوړي واغېستل چیني واغېستله مسالې واغېستلې یا یې مونږ سره چای واغېستو لکه مونږ سره ټول داسې معیاري څیزونه دي چې دا د روزمره زندګۍ څیزونه دي لکه فضول څیز پکې مونږ سره نشته دی ټول د کور د استعمال څیزونه دي. نو که یو ملګری راغلی مونږ سره یې سودا وکړله نو مونږ سره به په دې انعام کې شروع کېږي په دې قراندازۍ کې به راسره شروع کېږي کس چې کوم دی په هول سیل باندې سودا زمونږ نه وړي یا دوکان دپاره وړي یا نور داسې دغه دپاره لکه ډېره سودا کوي د هغه دپاره مونږ سره چې کوم دی بیل انعامونه دي او هغه هم چې کوم دی مونږ په دې انعام کې شاملولی شو د هغه دپاره مونږ د دوکاندار کوم د دوکاندارۍ ریټونه دي په هغه ریټونو باندې ورله سودا ورکولی شو. راتلونکو خپلو درنو مېلمنو ډېره شکریا ادا کوم د مولي صاحب دي زه ډېره شکریا ادا کوم د حاجي صاحب دي زه شکریا ادا کوم ډېره مننه ډېره شکریا. د بل پروګرامه پورې مال اجازت راکړي د لوی الله په امان.